ذلك الذي اليتيم. مسند الإمام الأعظم لڅلورم سبق ته وژغورود. عبارات زر زر یا أبو حنيفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حدثنا نسينا وبه قال حدثنا أبو حنيفة عن عطاء أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا أن عبد الله بن رواحة كانت له راعية تتعاهد غنمه وأنه أمرها اوس ورته ګورې د حدیث کیسې یي عطا بن ابي رباح ته ده که نه دی څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري وو هغو دا خبره بیان کړې ده که نه چې عبدالله بن رواحه څه ده د دې وجه شوه ان کانت له راعیه چې شتلی شي شپونکونکي وینځه صحیح ده که نه تتعاهد غنمه وزو ته به پام ساتلو وغیره وانه امرها خبره دا ده چې د هغې وله ممیله ورځې داسې پېښه شوه تتعاهد شاتن وضو ته یې پام کولو صحیح ده فتعاهدتها حتی سمنت الشات چې ډېر پام یې ساتو پې خوراک مراک یې ورکوه د ونډې منډې پام ورنه ساته وزه خڅه ربشه واشتغلت الراعیة ببعض الغنم چې یوې پېرې کې دي بیا نورو څه وزو حفاظت کولو که نه همدا شی وله پام ساتل فجاء الذئب فاختلس الشاة چې لیوه رالو دې وله د کومه وزه څه وه دا یې ونیوله بوی تلله ځان سره وقتلها مړه یې که ویې صحیح ده فجاء عبدالله بن رواحه راغلو وفقد الشاة وزه نه وه تپوس یې وکړو چې چېرته وه فاخبرته ته وویل الراعیة بامرها ټوله خبرې وختل چې داسې خبره وه غلط او مها کڼې وله ورکړو چپېړې وله ورکړه ثم ندم على ذلك پښیمانه شو صحیح ده که نه ځکه چې هغه خو جرم عمدن نه و که نه فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر اسلام ته ورغلو چې داسې کار شوي دی کار مو وکړو یعنې غلطي رانه شوې ده فعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك پیغمبر اسلام دا غټه وګڼل چې داسې دې ولې کول وقالو چې ضربت وجه مؤمنة مسلمانه ښځه دې بې ګناه ووهله صحیح ده صحیح ده که نه صحیح ده وخت خواصې وهله منه دي که نه مخکې څوک نه وهي فقال وویل چې سوداء لا علم لها پر دا ته چې مؤمنة د زه ښه یم چې حبشیه ده ایمان نه پیژني فارسل الیها النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام له پیغام ولیږو چې تاسو نه تپوس وکړئ فسأل این الله چېرته دی فقالت هغې ویل چې په سماء په اسمان کې دی قال به ویل چې فمن انا زه څوک یم قالت هغې ویل چې رسول الله ته د خدای رسول یې قال نو چې انها مؤمنة مسلمانه خو ویم دکه شان دی فاعتقها ازاده یې که فاعتقها نه ازاده یې کړله اوس دلته کې مسأله څه ده مسأله دا ده ګوره چې دا ښځه څه وه دې ته پیغمبر اسلام چې کله وي چې این الله چېرته دی دا مقصد نه و دي سوال ښه چې خدای دپاره حیز ثابتول یا د مکان ثابتول ځکه چې الله خو د مکان او د حیز نه څه شي پاک وي که نه صحیح د الله دپاره مکان نه وي بیا د اسمان طرف ته اشاره دي دپاره پې وکړه که نه که چېرې دا مشرک او یا بل څه دي بیا معبودان باطله ته اشاره کوله ځکه چې معبودان باطله خو په ځمکه وي که نه صحیح ده او بل چې دا ورته وي چې فاعتقها نه امر نه ده دپاره د استحباب دپاره ښه وجوب دپاره نه دی ټیک شوه ښه د بل حدیث ګوره قال حدثنا أبو حنيفة عن علقمة عن ابن بريدة عن أبي قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا صحابة لأصحابه دا روایت ابن ابي بریدانه ده که نه خپله به جان نه نقل کړي چې موږ پیغمبر اسلام سره ناست وو پیغمبر اسلام حاضر ملګرو ته وي
انهضوا بنا انهضوا بنا راځئ چې ځو کنه پاڅئ نعود نعودو جارنا دلته کې یو پړوسی دی کنه هغه بیمار دی د هغه عیادت تیمارداري دپاره عیادت دپاره بیمار پرسی دپاره ځو الیهودیه چې د یهودي هلک دی قال فدخل عليه فوجده في الموت پیغمبر علیه السلام چې ورغلو کنه سکرات الموت کې اخته اوسۍ ده قال تپوس یې ونه کړو چې ما څنګه وغیره وغیره کنه احوال وغیره اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله هغه ته وی کنه څه پیغمبر علیه السلام ته وی کنه تپوس وغیره نه بعد څه ته شو کا گواهی ورکا اشهد فلم يكلمه ابوه فنظر الى ابيه فنظر الى ابيه فلم دا کلمات وی کنه هغه په پلار طرف ته بار بار کتل فلم يكلمه ابوه پلار ول جواب نه کویر یعنی ولا کې خرزینه وکنه په چې دا کلمه سره وای فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشهد بيوتي الله اله الا الله واني رسول الله فنظر الى ابيه فقال ابوه اشهد له و وسره فقال دا د پیغمبر اسلام خاطر وکړه کنه پیغمبر سره مطالبه کې بار بار صحیح ده ابل څنګه فقال ولا پته خاصه وکنه يعرفون كما يعرفون ابناءهم نبي زكوتي چې بس اشهد له فقال الفتى هلك سوي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انقذ بي نسمه من النار چې خدای شکر دی وي خدای شکر چې زما د وجه نه یو انسان د جهنم نه خلاص کو نسمه چې نفس مخلوق ذات روح صحیح ده او پیغمبر سم خوشحال شو کنه ځکه چې پیغمبر سم شه دی عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وفي روايه ورد کې د سری وفي رواية أنه قال ذات يوم لأصحابه انهزوا بنا نعود جارنا اليهودية قال فوجده في الموت فقال أشهد أن لا إله إلا الله أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أشهد أني رسول الله قال أتشهد أني رسول الله تپوسی کو کنا أتشهد أني رسول الله کمانی قال فنظر الرجل إلى أبيه دلته کې رجل خوالک سیده إلى أبيه قال فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر سمونه مطالبه بار بار وکړه فوصف الحديث 3 مرات الى اخر على هذه الهيئة إلى قوله طریقې سره بس مخکې ستې رشوه فقال أشهد أنك رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انقذ بي نسمة من النار تکشوا زما د وجه نه شکړلو یې انسان د جهنم نه خلاص کو داخلي خبره ده کته تکشوا اوس دلته کې ګوره مشرک مساله ده مشرک عیادت کولای شي کنه شي کولای ټیک ته دی حدیث کې خامدا خبره ده کنه د حدیث امام ابو حنیفه سے بیان کړی دی چې یو الکو د مرګ په حالت کې پیغمبر اسلام ورغلو او دا پړوس وکنه يهودي نو تاسو ته ورغلو هغه الک ته ډېر متاثرم شو او کلمه نه شویل پیغمبر سم بار بار چې کله مطالبه وکنه پلار غتی شي وای سره کلمه قاسم خبرو منه ابو القاسم بي ویلو ته کنه نبی خبرو منه او کلمه واله پیغمبر سم خوشاله شو نه کافر عیادت څه مسله ده کافر سړي مشرک سړي عیادت کولای شي کنه شي کولای علامه ابن بطال مالکی رحمت الله علیه وایي کنه کچيري سړي ته د امید چیرې د کافر او مشرک به مسلمان شي نو بیا خو عیادت کولای شي کچيري د امید نه به عیادت نه اجازه غو د ظاهري حدیث ته ګوري چې وګوره پیغمبر اسلام ته امید وکنه ځکه عیادت د لپاره لاړو کنه نه بتلو خدا خبره د سینه د جمهور حضرت سی چې نور مصلحت او مقاصد وجنه هم تتلل شي کافر عیادت کولای شي صحیح ده او دی الک نامه عبدالقدوس لیکل شي دا کنه په کتابونو کې عبدالقدوس صحیح ده ټیک ده کنه او د پړوسی په درې قسمه بنوي صحیح ده کنه پړوسی په درې قسمه الجيران ثلاثه فجار له حق واحد وهو ادنى الجيران حقا یو پړوسی چې یو حق لري وجار له حقان وجار
له 3 حقوق فأما الذي له حق واحد فجار مشرك لا رحم له حق له حق الجوار یا جوار چې یو په مشرک دی کنه خپل دی نه دی لا رحم له ویل شي خپل دی نه بس صرف دغه پړوسی حق به تکلیف ولا نه ورکه خېګړه کولای شي جایز خېګړې سي ده هم الذي له حقان فجار المسلم له حق الاسلام وحق الجوار بل مسلمان وی پړوسی دي دوه حقونه مسلمانۍ لحاظ بهم کوي بل د پړوسی لحاظ او اما الذي له 3 حقوق فجار المسلم ذو رحم له حق الاسلام وحق الجوار وحق الرحيم سیده چې رشتہ دار دي شو خو رشتہ داري حکم شولو مسلمانۍ حکم شولو پړوسی حکم شولو سیده ٹھیک شو نه دا طریقه شو دی غنمای نه دی غوړي وروړي دلته شتا خو لټای به خامخ ته وبه حدثنا قال حدثنا أبو حنيفة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود قال ويبه تسنيا جوړي قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه قيل فمن مات صغيرا يا رسول الله قال الله أعلم بما كانوا عاملين دلته کې حدیث دی وای چې پیغمبر لسنه شاد د هر مشوم من بني آدم شي کنه من بني الجان یعنی چې پریان یو که انسانان دي کنه دا چې پیدا کیږي په فطرت باندې پیدا کیږي معنا صلاحیت پکې وي د قبول حق استعداد پکې ورکی وي خروسته چې کله دا مشوم را غټ شي نو مور پلار يهودي ته نه جوړ کی توحید يهودي جوړول تنصير چې شتل شي نصراني جوړول تمجيس مجوسي جوړول مجلسان هبل روایت کې دي کنه پیغمبر اسلام چا تاسو کو چې چلو دا خبره خود سشي مشوم را غټ شو پوهی کو کبي مشوم د وړکتوب کې مړ شو کافر او مسلمان بچي خاصي مسلمانو شمره چلو ناغه بس خبري چې الله اعلم بما كانوا عاملين بس څنګه چې هغه عمل او هغه مطابق ورسیږي یعنی د سقطي خبره نه ده خاکنه ٹھیک شو اوس دلته کې خبره ته ګوره دلته چې کل مولود یولد علی الفطره چې هر بچی چې په دقیقي کنه د فطرت مطابق وي فطرت باندې فطرت چې شتل شي دلته فطرت الله التي فطر الناس عليها سیده فطرت چې شتل شي د خدای پاک اسلام او دین ته لې شي خدای پاک په دې باندې انسانان پیدا کړی دي کنه قران کې شته او ډېر علماء ته نام دا منه خستی د خاکنه الفطرت والاسلام والدين دین اسلام تل شي خاکنه ایو حدیث کې شته کنه خدای پاک چې ما خو ټول بندگان خنفا پیدا وکړیو خو شیاطین او اخوادي خکړل سیده نه کتوز دی خبره تو ګوري چې خدای پاک په فطرت باندې هر بچي پیدا وکي ته چار بچي په فطرت باندې پیدا کیږي دلته خو خبره شته کنه چې کله خضر علیه السلام روانو خضر علیه السلام خو یو مشوم قتل کړی وو مشومان سره لبي کولغه متعلق به حدیث کې خدا رغلی چې طبيع يوم طبيع کافرن چې کوم ورځې پیدا شو کافر وو به د څنګه چل شو دلته خو بیا توافق نه رځي سره کې نو موږ وته چلته کې طبيع يوم طبيع کافرن شي ویلو کنه طبيع يوم طبيع کافرن غزي کې تقدیر طرف ته اشاره ده سیده او دلته کې چې کوم خبر کېله د فطرت الاسلامي د عامه خبره کې سیده هغه تقدیر متعلق خبره خدل شي ده او نور چې دی چې د مسلمان بچي فطرت بونی دا څنګه چلی دا مخلب طبع څه پرېږ دی څوک سره تعرض ونه کې بل ژوند کې پرې د بیا خدای پاک پیژني سید زکه خو ایمان وړل ضروری دي سړی باندې کا جنگلاتو کې موسی سیده دغه چې خالق کائنات د پر ډیر آثار دي تدل علی انه واحد سیده خو ځلته کې یو سړی د نه یو مشوم د وړوکتوب کې مړ شو دی بس چلوي دی په باره کې علما حضراتو ډیر اقوال دي سیده کنه دلته کې اوسئ والله اعلم بما كانوا عابدين شپږم یو وم نمبر حاشیه کې تل ټولې خبرې لیکلې دي خاکنه سیده اختلف العلماء في ذلك فقيل انه من اهل الجنه نظرا الى اصل الفطره
چې اصل فطرت ته وګوري حدیث دی نه بیا خو د جنتیان دي وقیل خدامهم وبه وردت حدیث ځنه ځای کې چې نه د جنتیانو خادمان وي وقیل من علم الله انه يؤمن ويموت عليه صحيح ان عاش ادخله الجنه ومن علم منه انه يكفر ادخله النار او ځنه وایي چې خدای پاک ته خاصی معلومه ده کدا غټ شوی دا به کافر جوړي د مسلمان خدای ته معلومه کنه دي اعتبار سره جنت او جهنم ته دي او زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله خبره ټول نه غوره خبره ده سو وایي چې په دې خبره کې توقف پکار دي صحیح ده کنه ځکه چې موږ ته د خاص خبره نه ده معلومه دي متعلق صحیح ده نه توقف پکې کساړی وکي کنه بیا ډیره خایي صحیح ده او ځنه خلک چې دو برزخ کې اوسی برزخ اعراف تیل شي کنه علی الاعراف رجال صحیح ده جنت او جهنم مینس کې وي ځنه چې د مور پلار طبيب وي ځنه چې الله مشیت ته دیږي مونږ پکې کار نشته ځنه چې محشر کې به اور پورته کړل شي کنه نه دو به اوزم یل شي ازمایخ به شي کا جهنم اورته منډه کړن دي معنا ده چې دا به جنتی وي خدای په زمینه کې څوک ته نه ویره د کوم مشم کنه به جهنم ته ځي خو توقف پکې زیات بهتر دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قول امام نووي سبي چې زیاده ډیر صحیح دی زیات مختار دی هذا القول صحيح ومختار